بېوسه مینه د ماښام مونځ چې مې جومات کې وکړو کور ته راغلم د خپلې مور سره د کټ په لنګه کېناستمه ناڅاپه ډب ډب شو چا ورته کوڅې وډبوو مور مې وی زویه ته وروځه چې ور څوک ډبوي که څوک ملنګ وي نو څه خیر ورله وروباسه بیا ورته وایه موږ ته ډېرې دعاګانې کوه مور مې وی زویه ته وروځه چې ور څوک ډبوي که څوک ملنګ وي نو څه خیر ورله وروباسه بیا ورته وایه موږ ته ډېرې دعاګانې کوه چې مور مې روغه شي او پلار مې د نشې نه واوړي او زه وزګار ګرځم چې ما له خدای څه کار راکړي ما ویلې ښه مور راپاڅېدم کوڅې له راغلم ور مې کولاو کړو ما ویل څه راوړم وړکه ګوړه خو چې مې بره ورته وکتل حیران پاتې شوم خپې ابلخپې او سرتور سر ولیونې ولاړه ما لاسوي چې د هغې نه مخکې دا لګیا شوه ویلې مور سره مې ستا په سر جګړه وکړه کور کې چې کار هم کوي تاسو ته کنځلې کوي ستا نام اخلي او خیرې کوي چې خدای دې ورک کړي په تعویضونو او ساختونو یې راله لور غرقه کړه بس زه په ښه راغلم ما کور پرېښو ما مور پرېښوده راځه چې دواړه چېرته لرې د دې خلکو لاړ شو دا خلک دلته مینان مینې ته چېرته پرېږدي ما ویلې نه لیونې دا څه کې دنیا به څه وایي چې د پلانکي خان لور د شپې چا سره وتښتېده پلار به دې مړ شي له خفګانه دا زیاتې مه کوه زه کور ته لاړه شه او ښه په ارام کور وده شه سهر که ژوند و نو په دې به بیا خبره کوو دا به جړا شو ویلې ته هم بې وفا وختې ما خو به ستا په مینه ملا تړله څه خبروم په تلو به لاړه شم خو ته مې دا خبره واوره سهر چې مړه وم جنازې له مې بیا راچې نه شي دا کور ته لاړو زه هم واپس خپل کور ته راغلم مور راته وی بچیه خیر خو دا څوک و بهر چې ورسره دې دومره وخت تیر کړو ملنګ نه و څه ما ویلې نه مورې ملنګ نه و ملګری مې و راته یې وی سبا به ځو او د چا ګوډ به کوو مور ته مې دا خبره وکړه او کوټې ته لاړم په کټ کې داسې بې بالښته بیتولی سملاستم او بیا به ځان باندې پوه نه شم وده شوی وما سهار مې سترګې د ملا په اذان پرانیستلې په کټ کې کېناستم او زر مې کلمه وویله په ځان مې چوپ کړه چې شیطان خو رانه لرې لاړ شي ما وی چې پاسم اودس وکړمه مونځ وکړمه په دې کې بیا لوډ سپیکر وګړنګېد ملا صاحب ووی مسلمانانو یو د مړي اعلان هم واورئ په دې کې بیا لوډ سپیکر وګړنګېد ملا صاحب ووی مسلمانانو